وای کاڼي جان پورې مژو دا شاه سلیمان زیارت کاڼو دي چې څه شی دي نو تو پیناډول ګولې خورې دي چې څه شی دي انګریز والا ډاکټر ته ور پریږي و یار چې خدای کوي بیا ډاکټر ته ولې پریږي چر چې خدای کوي ډاکټر خو خدای نه دا کنه تا ډاکټر روا ده وای دا خو مې وسیله کړای ده نو ما خواجه شاه سلیمان وسیله کړای ده د قبر زیارت مې او د کاڼه مې وسیله کړای ده چې پیناډل د انګریز په ګولې په سبب ما ته شفا ملاو کېدای شي د پیر پټان قبر په کاڼي واسطه سره الله ما ته شفا راکوي او دا جاهلانه عقیده نه ده دا یو رسم نه ده دا صحابه او مشترا ده چې کوم صحابي ته د حضور بدن او په نسل ملاو د بل لاس په لونسو دی غلام د لاس باندې لاس تیری اجان پوری موږه برکت غنی دا تبرک کی د مشتصابه ور شولې زکه زوایا چې موږ مسلک نه وای مسلک نه ده دا نه وای مذهب نه ده دا نه وای دین نه ده د موږ دا زړه کلمه زوړ دین هغه ده چې کوم صحابه او مشترا کړای اباو توحید عقیده ټیکوا عبادت دی الله کو او تعظیم دی رسول الله هغه کړای دا چې دومره تعظیم مرید دی پیر نه سکوای شاګرد دی استاد نه سکوای اولاد دی والدین نه سکوای نوکر دی افسر نه سکوای چې څومره تعظیم دی رسول الله صحابه دی رسول الله کړای تاسو چیرته لیدلی چې پیر لاړې تو کړی چې مرید لاس وتنی ولې چې دا لاړې زکه تنسی لاړې بیا ادبی نه وسی او بیا جان پورې مشلی برکت پاره پیر پازه سپې کړی او مرید لاس ورتنی ولې استاد پازه سپا کړی شاګرد لاس ورتنی ولې مور او پلار پازه سن کړی اولاد لاس ورتنی ولې افسر پازه سن کړی ام سپای نوکر لاس ورتنی ولې نه ادب کو خو دومره ادب تاسو نه دلیدلای قربان سو قران چې چیرته آیت نستا چې ما مصطفی لاړې تو کی بیا هم زکه ته نه پرېږدو کنه تاسو بیا ادب اصلو خو قربان سو قران چې خدا وو تعذروه وتوقروه الله فرمای ما نبی ادب وکاو د ما نبی تعظیم وکاو پتا سه زفرز کا چې ما نبی ادب وکاو صحابه ویله مشتدور اډر کافی دا رسول الله بچلاړي تو کلم زکه ته صحابه نه دی پرش لاس بیا ورتنی ولي و لاس او غرو چې بیا واخسته او برکت پر بیا په جانو مشه اچھا چلو لاړې خو لاړې دي چې پزه سپا کو تاسو موږ بیا د بي ماف غړنګ ورته آیو او مسلې تر وای د خپل غړنګ د پکالي ولګېدل بت تشکاری د خپل غړنګ د کا وبو ته ورواچې د لغه وبنت شي د خپل غړنګ د کا خوراک ته ورواچې د لوبیا خوري خپل پردي پرېږ دوا دا خپل ګړنګ برو مجه په خپل مخ باندې په بدن خپل ګړنګ نه په مجه مصطفی جان رحمت بچ پز مبارک صفا کوله د پز مبارک او به صحابه هم زکه تن دی پریشه لاس په ورتنی ولي و تیار غرو چې بیا واخیستل او برکت پر بیا په خپل بدن باندې مشه واست تعظیم ته شرک وای بیا خو صحابه ته مشرک وایا تعظیم نه دا شرک عبادت د غیر الله شرک تا موږ د غیر الله عبادت نه کوو ته پوه نه موږ د رسول الله او د صحابه او د والانو ادب کوو او ادب خو صحابه کړای دا بیا صحابي ته مشرک وایا زکه د کندهار امام بریلی شریف امام اعلی حضرت امام اہل سنت ته جوش ورغای وای شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے وہی چھ کم مذہب چھ دی نبی تعظیم اور شرکی دا مذہب قبل عوام دا خود لعنت قابل دا زکر چھ تعظیم دی مصطفیٰ کو صحابہ و ہم کڑائے دا شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاتی ولادت کیجئے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد ان کی اپنی عادت کی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ نن خطام عقیدت زکا خراب دا چی دا سی معاشری چی وہ سیجو چی مجھ اخپل خلق دا نورو والا نوائیو مجھ خلق داری جوائی چی شرک نوسی بیدت نوسی ولی پای وہ واش باندے شرک کروا پا بل بیدت ترو چی پلٹ سپیکر یو نی دوم تقریر خلا شرک والی اللہ بیدت والی بلا خبر نستا دا دے تام عقیدی ہم کمزور اس لے صحابو دا سا عقیدی نوے چی آبا شرکو سے اللہ با بیدت وسی چی مصطفیٰ با دس کاؤ گڑ با پتنگان غوندے ترگر زدل لیدون کی باویلا کلانجا لگیا دا جگڑا لگیا دا ہری وہ با جان اور مختکاؤ دی مصطفیٰ جان رحمت دیو دس او بیا خستلے او په دن باندې بیا برکت پارا مشلے بیا با کچاتا نسل ملاو بیا بل صحابی لاس پورے لاس او مشا جان پورے بیا تیر